افغانستان چې زموږ مورنی او پلرنی وطن دی، دلته هم چې په ډېر وخت نه بعد دغه کور ته راغلي یو، کوم عزت او قدر یې راکړه، هم په یوه طرف که وګورئ په داسې ځای کې موږ ژوند تېروو چې هلته زموږ د مرګ منصوبې جوړیږي، بل طرف ته هغه کور چې لوی کور دی، هغې کور ته چې موږ راواوړو راشو هغه عزت ووینو نو فرق واضح شي د غلامۍ او د ازادۍ. نن دلته د کاروبار په حواله سره چې کوم پروګرام جوړ شوی دی، کاروبار تاسو ته پته شته چې په دې وطن کې خو دا ټیک خبره ده چې هم خېټه یوه ډېره مسله ده، هغې دپاره انسان په ژوند کې مختلف قسم منډې ترډې وهي، خو دلته چې لوی کاروبار شوی دی هغه د افغانانو په وینه باندې شوی دی چې هر څومره چا د افغانانو زیاته وینه تویوله، هم که کوز افغان و هم که دلته افغان و، هم په دنیا کې معزز و، قدردان و، او هغه ریاستونو ته هغه قوتونو ته چې د دې وطن نه بیا فایده اخیسته هغه به په زور باندې مسلط کوو. نن تاسو ته پته شته چې د افغانستان ته زموږ راتګ هلته د غلامي په وطن کې ډېرې پرپېګنډې روانې دي، نو غلام ایو وایي چې غلام چې کله وده وي، یو شعر دی خټک صاحب ته پته انګلیش کې دی چې په راشي څوک وایي چې مه یې ویښوه وده دی چې خوب وکړي، بل وایي چې نه ویښ یې که د ازادۍ په احساس باندې پوه که چې ازادي څه شی ده. نن موږ په کابل کې راغلی یو، کابل ته هم داسې وخت و چې په بیرمل ولسوالي کې زموږ زیات ځمکه په پاکستان نه زیاته دلته په بیرمل ولسوالي کې په دې طرف ته چې کله د 2011 د یوه خبرې 2000 خبرې 9/11 نه پس مونږ به چې تش د پاکستان بیرمل ولسوالي ته لاړو، هلته بیا به د خلکو نه پوښتنه کوله چې ته څه ته تللی وې، هلته خو ته مشادات کوټ ورته وایي چې د خروټ په ملکیت کې دی، هلته تللی وې، تا ته دې خواته څوک راوشتي وو، دا تفتیشونه به روان وو. خو نن موږ په خپل مورني او پلرني وطن کې ورته وایو او دا ناره په کلکه باندې که چا پرې غوږونه سوځي او که پرې روغېږي، که څوک خوشحالېږي او که خفه کېږو، دا ناره په زور ورته وایي چې لر او بر لر او بر. نو ملګري دلته خو جنرال حمیدګل سره د اصلي او د ټینکونو د خپل ایجنټانو راتلی شي، کرنل امام په مشري کې ډاکټر نجیب شهید کولی شي، نو مونږ چې د دې په ظلم په خلاف راوچت شوي یو، دې په هغه وطن کې داسې ظلمونه کړي دي چې تاریخدانان وایي چې څوک تاریخ لیکي چې په بنګال کې د دومره ظلمونه نه وو کړي. هلته دیغ دی خلک یې بې کوره کړل، خلک یې د خپل وطن حالانکې دا خصوصا د قبایلو، بیا په قبایلو کې د وزیرستان دا تاریخ و چې چېرته هم دی بې کوره شوی نه دی، چېرته هم په کاډه باندې بل وطن ته په زبردستي باندې چا نه دی تللی، خو د ده د ظلم د جبر نه دغه خلک ټول لاړل،
مونږ ته هغه واقعات اوس هم یادې دي چې شاید تاسو به چا ډېر اسماعیل خان نه وي لیدلی. د ډېر اسماعیل خان ډېره زیاته ګرمي ده او ډېر زیات مچر دی. چې کله دی د اپریشن شروع کړ نو دا کاڼې چې راتللې هلته کورونه نه وو، نو هلته درختې دي چې کیکر ورته وایي، شاید تاسې به نامه اورېدلي وي یا به نه وي اورېدلي. هغې ته به لاندې هغو خلکو زمونږ خلکو شپې کولې، هغه ماشومان به مچر خوړل. ما ته اوس هم په غوږونو کې هغه چغې هغه ماشومانو ژړاګانې یادې دي چې دوی به د ګرمۍ او د مچرو نه خوب نشه کولی. د دوې درې کمرې کورونه به وو، کوارټرې به وې، په هغه کې به درې څلور خندانونه پراته وو، خو دوی دو رحم نه وکړ. اوس مونږ هم ورته وایو چې موقع راشي په ولاکه رحم در باندې وکړو. او دا چرته دی په جلسه کې ما یوه خبره کړې وه چې دې ته ډېر زور ورکړی و، او ما پاکه امریکانیانو ته دا خبره کړې وه چې تا خو په خپلو میزایلو باندې، په خپلو ډرون باندې، په خپلو جیټ باندې د پښتون افغان داسې کور نشه پاتې چې تا په دې نامه باندې وران نه کړم چې دلته طالب دی، القاعده ده، دهشتګرد دی. خو تا درومې وایي چې زه د دې وطنه درومه، خو تا اصلي سوچ ته ګوتې نه ورډې چې کوم د دې ځای پیداوار دی او دا ټول کسان یې پیدا کړي دي چې هغه پنډۍ، اسلام آباد، GHQ او لاهور دي. اوس هم دا ورته وایو چې تر څو پورې هغه سوچ چې اول خو دا ټوله نړۍ په نړۍ کې بیا خصوصا د غریجن دا منطقه چې هندوستان، کشمیر، افغانستان، ایران ورسره نور ملکونه که دا څوک په آرام باندې غواړي نو هغه سوچ به ختمول غواړي چې چېرته هلته موجود دی. او اوس هم مونږ ته شک دی په دې کې، اوس هم شک دی پکې، او دا شک کوي دی چې ټیک شو د طالب سره خو تا معاهدې وکړلې، ته خو د دې ځای نه روانه یې، خو تا آیا طالب به په دې خبره باندې، په دې فیصله باندې قایم ولاړ شي؟ آیا هغه قوتونه چې په پښتنو په افغان بر افغان کې جنگ واړي هغه به مداخلت نه کوي؟ لکه تاسو ولیدل چې پرون پیښه هم وشوه، نن مې اورېدل چې په جلال آباد کې په زرونه ټن کیلو باندې بارود هم ونیول شول. نو دا ډېره ښه خبره نه ده چې ته ځان وباسې او خلک دې جنگ ته پرېږدې. خو یو خبره ده چې موږ شکست ورکولی شو چې هغه سوچ بیدار شوی دی، ولس بیدار شوی دی، خلک په دې باندې پوه شوي دي چې موږ مزید د بل خوله باندې جنگ نه کوو، د بل د مفاداتو دپاره جنگ نه کوو، د بل د ګټو دپاره وینه نه تویوو. او څه داسې خلک به پاتې شوي وي چې هغه دا کوشش اوس هم کوي. خو نن که تاسو سوچ وکړئ، یو داسې سوچ، هغسې سوچ لکه په دویم پاکستان جوړولو نه مخته، په دویم جنگ عظیم نه مخته چې کوم سوچ و، هغه ټول سوچ روان دی، هغه ټولې خبرې روانې دي چې د انګریز په خلاف باندې چې کوم خلک جنګېدل او د لر بر افغان مفادات او خیال یې ساته، سوچونه بیدار شوي دي. اوس هم خلک خپله وینه ته تیار دي، خپل سرونه ورکوي، خو د بل مفاداتو دپاره، د بل جنگ دپاره
یا هغو ډالرو ګټلو دپاره په لار کې کلک ورته ولاړ دي چې مزید موږ تاسو نه پرېږدو جنګ ته مفادات ته وینو تویول ته نه لر و بر افغان وطن بربادولو ته در پرېږدو